بسم الله الرحمن الرحیم. د یو ملګری پوښتنه کړې ده چې د رمضان آخري جمعه لکه سبو چې دو آیا په دا شی زنه خلق د قضا عمرې په نوم باندې لمنځي نه کوي او دا وایي چې دا میږ چې د کوم نفلي جماعت کوي نو د سره د ټول عمر ته مینل منځي نه کوم قضا شوي دي دا سره معاف کیږي او دا حدیثه پیش کوي. نو دغه لپاره زه عزتمنه علمی گفتگو کوم و د مو گفتگو دا بغیر د س پچا باندې د طنز او پچا باندې تنقید دینه بالاتر دو مشتو سے دا گفتگو وروي و تحقیق په بنیاد باندې چې آیا دا قسم المیس کول صحیح دی وکندي سي سوال شو دا رمضان مبارک کے آخری جمعہ کو قضاء عمری پڑھنا. نو جواب ز باقاعده د حوالہ جات سره مولا علی کری رحمه الله چې مشهور محدث تر شو دا وی حدیث من قضا صلاة من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان جابرا لكل صلاة فائتة في عمره إلى 70 سنة باطل قطعا. دی فرمایي چې دا حدیث چې د شیک د رمضان په آخري جمعه شه د فرایض په نوم باندې قضای ګرځي او دی دا وی چې کان جابرا لكل صلاة فائتة في عمره الى 70 سنتان چې اده د ټول عمر فوت شو تل منځ د پورا دا جابراو قضا ګرځي د اویا کول رسام باطل قطعا دا قطعی طور باندې دا حدیث باطل دا موضوع دا حدیث نه ده صحیح لانه مناقض للاجماع. دی وی چې وجه دا دو چې دا د اجماع مناقض ده و دا حدیث عزت منه مو خپل په جامع دارالعلوم کراچی په افتاح جمع کړو چې آیا دا حدیث چې د دې بیانای د حدیث شرعي حیثیت صدا نو فتوا مو سره موجود ده د جامع دارالعلوم کراچی آغا لیکي چې دا حدیث موضوع ده دا حدیث شرعي حیثیت نشته. عزت منه مولا علی قری رحمه الله دا چې د کوم عبارت مو درته تیر ک دا وی چې لانه مناقض للاجماع على ان شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائده سنوات چې دا د اجماع مناقض او مخالف ته ویلې چې دا د عبادت نه د کوله فوت شو د منځ قائم مقام نشي ګرځیدای. دا حواله تاسو پیش کو الموضوعات الكبير او صفحه 356 باندې مؤسسه الرساله ندا عبارت خسته شو ده چې دا وی دا شای سي نه ده. دوام عزت منه الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعه په صفحه نمبر 54 باندې دارالکتب العلمیه شه علامه قاضی شوکانی رحمه الله هغه دا وی چې د کوم حدیث د رمضان د اخیری جمعه کې متذکرہ په کېږي په دا باندې خلق منځ نه کوي او دی دا وی چې د ټول کول سیمل منځ نه خلق نه پته شوی دي خلل په شرغلاده دغه قضا ګرځي او ی چې هاذا موضوع لا اشکال فيه دا سګوي د علامه قاضی شوکانی رحمه الله دا وی. عزت بنه مخشه زیبرت در تپیش کو کفایت المفتی شه دا پښتنه شوې دو چې آیا د المس څنګه ده په جلد نمبر 4 صفحه 232 باندې اداره الفروق نه د عبارت خوسته شو ده چې کفایت المفتی الجواب ورکړي یہ قضاء عمری کی نماز بے اصل ہے اور جماعت سے پڑھنا ناجائز ہے. چې دا د قضاء عمری المس چې کیمدا د بے اصل لا اصل نشتا او د جماعت سره کول چې کیمدا ناجائز ده. دینه ہٹ کر موسرا فتاوی رضویہ دو جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 155 رضا فاؤنڈیشن لاہور ندای برات خسته شو ده چې احمد رضا خان بریلوی چې دا څه شای دا یو بریلای تیر شو ده او د بریلون مشر تیر شو ده لیکن دا غوی فوت شدہ نمازوں کے کفارے کے طور پر جو طریقہ قضاء عمری ایجاد کر لیا گیا ہے یہ بدترین بدعت ہے. نو مشتو ست دغه نه اندازې خوستل بچار دی چې یو بریلوی سړی چې مشتو سے عامه شهر کړی دی په دې باندې چې اب بدعت شه ډیر مخ دی او بدعت اکثر طور باندې هغه راځي کوي لیکن هغه دا وی چې د قضاء عمری لمیسټ کیمدا د کیم ایجاد کړه شو دا د بدترین بدعت تا. نو مشتو ست خو شرم بچار دا چې مشتو ست د دیوبند نام لیوای او مشتو ست دا وی چې مشتو ست د علماء دیوبند سره تعلق تا او په دوی گمراه شي مشتو ست شي مبتلای. دارنګه یہ بل مشهور بریلای عالم مفتی امجد علی رحمه الله
आगा दली की कज़ाए उम्र की शब कदर या आखिर जुमा रमज़ान में जमात से पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि उम्र भर की कज़ाए इसी एक नमाज से अदा हो गई, ये बातिल महज है। बहार शरीयत जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 708 बंदे दाए बरास्ता नोजत बने मिश्तु स्ता बचार तुझे देखी मिश्तु से इबारत मिश्तु से पेश करल दे बंदे मिश्तु से गौरू की वो हर देगे चारे ना मिश्तु से तेबाओ बसी वो एक चरण अखपल जोनी ना मिश्तु से माने की चिक्की मा चार